السلام علیکم ناظرین، زه فرمان الله ملیزی و تاسو وینئ MN نیوز. ناظرین، دا وخت زه موجود یم توخی فاونډیشن کوم افیس چې د هغه په مخ کې زه موجود یم. په دې چې د دې یو میټینګ سوی و چې حاجي شریف خان د دې چیرمن چې کوم دی هغه د ټول امبولانسز والا راغوښتي ول، نو یو میټینګ یې کړی. په دې کې چې د ډېرو خلکو د توخی فاونډیشن کوم شکایات په دې باندې حاجي شریف خان چې هغه اپډیټس واخیستي، نو په دې کې مو ابراهیمان ساحل صاحب ما سره موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د ټولو تر مخ ستاسو د MNN نیوز شکریه چې تاسو راغلي یاست. مننه. ساحل صاحب، که دا راته ووایه د ډېرو خلکو داسې شکایتونه دي چې هغه د توخی فاونډیشن په باره کې دي، هغه په حواله سره سره راته وایاست. میټینګ هم نن سوی ول، د دې په حواله سره سره راته ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې کوم د امبولانس سرویس کوم موږ رضاکاران دي ټول د لیمر دفتر ته راغوښتي وو، کوم چې شکایتي نمبر دی او د دې انچارج اور هغه سبا مشغول انانسو د پر سوشل میډیا باندې مسلې داسې دي چې د امبولانسز چې کوم رضاکار دي د ستړي هم وي اور کوم چې د نن خاص د میټینګ حواله کې زه تاسو ته مجلس وکم چې د موږ نن راغوښتي وو. سبا د ان شاء الله پر پراپر پر خپل ځایو باندې ولاړي او کوم چې د عوام خدمت وي هغه به بالکل کلیر وي، لکه څنګه چې دوی مخکې خدمتونه کړي دي. دا ټول بلوچستان ته معلومه ده. دغه رضاکاران فی سبیل الله لګیا دي. په دې کې د یوه کس د یوه رضاکار د توخی فاونډیشن د یوه رضاکار تر چیرمینه بیا تر آخري رضاکاره د یوه به هم تنخواه نه وي. اور کوم چې تاسو ته معلومه ده د توخی فاونډیشن چې کوم رضاکاران دي هغه موږ د نن د میټینګ چې موږ کړی دی چې په بلوچستان کې موږ د غریب ولس څنګه خدمتونه وکړو پر هغه باندې هم دوی ته بریفینګ ورکړو. دوی هم موږ ته د بهر حالات راوړو دننه او هغه ټوټل مسایل به انشاءالله تعالی حل وي. که چیرې دا راته ووایه ساحل صاحب، در اوسه پرستي څو امبولانسز دلې چلیږي او چیرې درېږي؟ ځای که چیرې راوښیه کم زموږ ناظرین ته چې معلوم سي که ته چیرې بریفینګ پر دې باندې راکړې. بالکل. زموږ 14 امبولانسز دا ټیم چلیږي، 4 دانې دا ټیم نور جوړیږي، نو به شل سي. د توخی فاونډیشن 14 امبولانسونه د کوچلاغه څه ونیسي، بیا تر داسې د مشرقي بایپاس ورته وایي تر هغه ځای پورې تر بوسه منډۍ اور دې خواته بیا تر هزارګنجي پورې دلته په مکمل ښار کې زموږ امبولانسونه چلیږي. داسې سیول سو، کډني سو، علمو چوک سو، بلیلی سو، نوی کلی سو، خروټ آباد سو، نور سي مکمل اضلاع د علاقې د دې په انډر کې راځي. BMC سو دلته دوی ولاړ وي. اور کوم سي عوام یو شکایت لري د کرایو ده، عوام ته زه یوه خبره کوم چې کوم غریبان خلک وي که دا زموږ رضاکاران د ورځې تقریبا که دوی 10-12 مریضه وړي، په 10-12 مریضانو کې دوی 8 فری وړي. کوم چې صاحب وزداره خلک وي هغو ته بیا په کار دا ده که د دوی یو 1000 روپۍ تر ځای جوړېږي باید چې 2000 روپۍ ورکړي صاحب وزدار. نو په دې کې به غریبان خلک به هم کې دغسې نو به ټوټل بوج پر فاونډیشن باندې هم نه راځي. یو خو د فاونډیشن چنده مهم نسته، بل د دې د NGOs او سرکار څخه فنډینګ نسته. دغه کم ملګري چې دي دا پټرول هم له جیبه اچوي. هغه صاحب وسداره خلک چې دي هغه دې بیا دا کوشش کوي چې دوی ته 1000 روپۍ یا 1500 روپۍ زیاتې ورکړي چې دوی مزید د نور غریبانو چې کوم زخمیان دي یا جنازې دي یا ایمرجنسیانې دي هغه بالکل فری ورسره وکړي، نو به دوی ته هم مشکلات نه. دا بالکل په اعلان وایم چې توخی فاونډیشن مکمل چې کوم فنڈنگ دا هغه اپنی مدد آپ کے تحت دا نه دیتا یو سرکار فنڈ ورکی نه یو NGO فنڈ ورکی. دا واحد حاجی چیرمن حاجی شریف خان خلجی صاحب اور کم سے ایگزیکٹیو ټیم دا په آپس کې خپل چنده هم سره کوي. زیاتر تقریبا 80-70% د دې فنډینګ چې دا یا 90% هغه مشر حاجی شریف خان خلجی صاحب کوي. دا نور چې کوم فنډینګ دا ایگزیکټیو هم ورسره کوي. اور دا موږ بار ډیرو خلکو بل موږ سره رابطې هم کړي چې تاسو له موږ څخه فنډ واخلئ. موږ فنډینګ له یو چا څه نه اخلو. که چیرې دا راته ووایه مطلب کله داسې د یو سړي شکایت راسي بیا هغه خپل شکایت تی پورې بیا هغه څنګه رارسي؟ بالکل. پر هر امبولانس باندې 2 نمبر شته، یو د ایمرجنسي نمبر دی، یو د شکایت نمبر دی. زه دا کوم چې زموږ عوام دی ولس دی داسې د دې امبولانس کې کله دی ځي نو پر هر امبولانس دی ګوري چې په هغه کې شکایت نمبر لازمي موجود دی. که د چا څه شکایت وي هغه دی په هغه نمبر والا ته ټلیفون کوي
او شکایت نمبرز د چا سره د هغه به فوري طور پر دې باندې اکشن اخلي او هر رضاکار ته به د دې سزا ورکول کېږي. کله اخر کې یو میسیج دا ده چې توخي فاونډیشن اور چیرمن حاجی شریف خان خلجی صاحب همیشه د غریب ولس د لپاره ناره پورته کړې ده، د دوی د لپاره کار کوي. نو ولس ته دا پکار ده چې تاسې د توخي فاونډیشن همیشه سپورټ کوئ، که په سوشل طریقه باندې وي که دغسې عوامي آګاهي باندې وي. دا زموږ د ټولو فاونډیشن ده، د ټول بلوچستان ده، د پښتون، بلوچ، سندي، سرایکي، بغیر قومیت اور بغیر سیاست دا زموږ د ټولو کور ده. راسئ له دې سره ګډون هم وکوئ او پرمختګ دپاره ښه سوچ هم راوړئ. مننه. کور ودان ډېره مننه.